زما محترم پریشان کیږو بنا ان شاء الله خپل بم اعمال باندې خپل مسلې حل کو زنانو تبم اعمال خایو ٹھیک ده ان شاء الله ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ناسته یو کسرا له حضرت ستاسو کور اور واخست حضرت ورته فرمای کېدل نشي بل کسراغه حضرت ستاسو کور اوس وزیدو وی کېدل نشي بل کسراغه حضرت ستاسو کور اوس وزیدو وی کېدل نشي په جمعات کې ناسته دومره مطمئن زړه سره جواب ورکي کېدل نشي زما کور اوس وزي بل کسراغه وې رجی د اور شغلې ډیر په بره باندې لاړې خو چې کله ستا کور ته اور ورسېدو ټول اور بند شو اور بند شو وای ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې د ورځې په ابتدا کې څوک دا کلمات وایي اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم وې دې ته به هېڅ قسمه شی چې کوم دی ضرر ورنه کي د مال ته به ضرر ورنه کي د اولاد ته به ضرر ورنه کي د ځان ته به ضرر ورنه کي وایي ما د ورځې په ابتدا کې دغه کلمات ویلي ځکه چې کوم دی زما زړه مطمئن و چې زما کور نه دی سوځېدلی حدیث کې محمد رسول الله فرمایي من قرأ یاسین فی صدر النهار قضیت حوائجه د ورځې په ابتدا کې څوک سورت یاسین وایي د ټولې ورځې ضرورتونه به الله پاک پوره کړي موږ سورت یاسین وایي الله حبیب فرمایي چې ماښام کې څوک سورت واقع وایي دا به چرته هم تنګدستي به په دې رانه شي تنګدستي به ونه ویني نن په موږ او تاسو باندې تنګدستیانې مسلط دي نه وایو ابو درداء رضی الله تعالی عنه لوینځه راځي وایي حضرت ته د کاڼي نه جوړې ته د کم شي نه جوړ شوی ورته وایي زه ستا غونته کې یو عام انسان یم که ستا غونته کې د غوښې نه جوړ یم که وایي نه 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 ته ماته انسان نه ښکاري ته زمونږ غونته کې انسان نه یي ورته وایي هغه څنګه وایي ځکه چې ما په تا باندې 40 ورځو پورې چې کوم دی زهر وخوړه 40 دن متواتر ما پتا باندې زهر وخوړه او هغه زهر پتا باندې اثر ونه کو وي تا ته پته نشته څوک چې دا وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم په هغې باندې هېڅ اثر نه کوي وزه دا کلمات وایم د ورځې په شروع کې څوک 3 پیره دا کلمات وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هیڅ قسمه مصیبت پریشانی به په ده باندې نه راځي هیڅ قسمه یو ضرر دی شی بدله ضرر نشي ورکولی نقصان دی شی بدله نقصان نشي ورکولی موږ دا کلمات وایو دا موږ مولیان الله ولې ښه ساتي د ورځې په شروع کې صورت یاسین او ماښام کې صورت واقعه او مرګ خو را روان دی تبارک الذي خپل ویونکي دپاره به شفاعت کوي موږ او تاسو خو اعمال کوو نه صحابو ته به مشکلات مخې ته راتله فورا به مونځ طرف ته متوجه شو چې کله مونځ د الله د طرف نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ملاو شو نو زما محترمو صحابه دومره خوشحاله شو چې یو جشن یې مناو کو وی موږ ته د الله د خزانو چابیانې میلاو شوي او چې کومه پریشانی مخې ته راځي موږ به چې کوم دی الله ته ودرېږو او خپله پریشانی به الله ته بیانوو